Hello dear viewers, welcome back. Dear students, the video के मुझे डिस्कस करूँ classification of animals on the basis of osmoregulation. Dear students, osmoregulation already muhailide the say type of homeostasis अगर के the salt water cum balance ते मगा चे कई living organism maintain सती. न dear students तोस तमवीलियो मुख्तलिफ organisms के کوم اسمو ریګولیشن میکانیزم د مغه چا دی ډیفرنٹ دی مختلف دی هغه ریزن چې و تاسو ته ویلیو بیکاز دی فیس ډیفرنٹ چیلنجز اکارډینګ ټو دیئر هیبیټیټ نو اوس مختلف ارګانیزم مختلف هیبیټیټ کې اوسي نو هغوی ته مختلف کوم پرابلمز دي هغوی چې وي سامنوي نو ډیر سټوډنټس اسمو ریګولیټري بیس باندې we have two type of organism به دوه مډله وي اول نمبر نه فار ایگزامپل وي اسمو ریګولیټر دویم نمبر نه چوک وي اسمو کنفرمرز او دغه دوه کې څه فرق دی لږ ډسکس کوو ډیر سټوډنټس ډیر آسان الفاظ هم پیوم فار ایگزامپل د چې مثلا یو لیوینګ ارګانیزم دی فار ایگزامپل فش دی اوس د فش کې اننه کوم دغه باډي فلویډز دي خبر ده پام کوئ ډیر سټوډنټس باډي فلویډز اوس دی باډي فلویډز کې کوم دغه اننه طرفه کوم څه دغه سالټس یا کوم سلیوټس دي هغوی کنسنټریشن چې وي ډیفرنٹ وي کوم د بهار انوایرمنټ کې د اوسي اوس دا شی کې ارګانیزم چې وي ډیر سټوډنټس دا شی کې ارګانیزم اکارډینګ ټو دیئر انوایرمنټ یو چې وي هایپرټونیک وي یو چې وي هایپوټونیک نو داسې کې ارګانیزم چې هغوی باډي فلویډز کې د کوم سلیوټس دي سالټس دي مغه چې وي یا هایپرټونیک وي یا هایپوټونیک وي اکارډینګ ټو دیئر ایکسټرنل انوایرمنټ مطلب مینټین نه وي آیسوټونیک کنډیشن نه وي دوی کوم باډي فلویډز دي که آیسوټونیک کنډیشن مغه چې دي مثلا اسمو کنفرمرز دي نو اسمو ریګولیټر داسې ارګانیزم دي ډیر سټوډنټس چې هغوی کې د کوم باډي فلویډز کې کوم دغه سلیوټ یا سالټ کنسنټریشن دی مغه چې وي یا به چې وي هایپرټونیک وي یا به چې وي هایپوټونیک وي ټو دیئر ایکسټرنل انوایرمنټ دا شي کې ارګانیزمز ته ویلی شي اسمو ریګولیټرز اوس دوی چې کوي اسمو ریګولیشن به کوي مګه خپل انوایرمنټ چې کې انټرنل کوم انوایرمنټ ته مغه کانسټنټ یا مینټین وساتي نو دا شي کې ارګانیزمز ته ویلی شي اسمو ریګولیټرز نو ډیر سټوډنټس دوی ته به ضرورت وي انرژي نه بغیر څه کوم دی مغه د واټر سالټ کوم بیلنس ته مغه نشي ساتای لکه څو ډیفینیشن طرفه An osmoregulator is an organism that actively controls and maintain مطلب دوی خپل انرژي استعمالوي مغه چې کوي کنټرولز کوي او مینټین کوي چې a constant internal water and salt balance مطلب کوم osmotic کوم پریشر دی مغه چې کوي بیلنس ساتي نو دا شی کې ارګانیزمز ته منمر کو osmoregulators regardless of the external environment کوم external environment ته هغه سم تعلق نشته external environment هر څنګه وي لیکن هغوی به چې کوي خپل انټرنل کوم انوایرمنټ ته مغه به کانسټنټ ساتي ویلی چې هغوی باډي فلویډز کوم دي مغه چې وي یا به هایپرټونیک وي یا به هایپوټونیک وي نو هغوی دوو کنډیشن کې خپل اسموټیک کوم پریشر دی مغه به چې کوي مینټین ساتي ډیر سټوډنټس لږ دا شی کې کوم ارګانیزمز دي هغوی خصوصیات کسو اول نمبر نه دا ډیر سټوډنټس هغوی به چې کوي مینټین ا کانسټنټ انوایرمنټ چونکه هغوی باډي فلویډز کې سلیوټ کنسنټریشنز کوم دی مغه ډیفرنٹ دی نو دوی به چې کوي دے کیپ دیئر انټرنل salt and water concentration stable even if the external condition change دویم چې کوي ډیر سټوډنټس سیکنډ نمبر په دا دی چې اکټیو ریګولیشن مغه چې کوي یوز انرژي خاص کرچینا ای ټی پی نه چې کوي انرژي استعمالوي ټو ټرانسپورټ آینز اینڈ کنټرول واټر موومنټ اکراس د ممبرین ډیر سټوډنټس دریام چې کوم هغوی کې خصوصیاتي مغه دا دي اډاپټیشنز ټو ډایورس هیبیټیټ چونکه ډیر سټوډنټس دوی کې دغه ابیلټي وي چې خپل ځان مینټین کولی شي نو دا شی کوم ارګانیزمز دي مغه found in both aquatic and terrestrial environment aquatic مسا fresh water کې دا شي salt کوم water دی هغه کې دا شي ډیر سټوډنټس څلورم کوم سا کریکټر دی دا شي کې کوم ارګانیزمز دي هغوی کې مغه دا دی سپیشلایزډ آرګنز دوی کې خاص آرګنز وي
فار ایگزامپل کډنیز ګیل سکین سالټ ګلینډز چې مغه چې کوي ټو ریګولیټ اوسموټیک بیلنس. دین علاوه ډیسټروینټس اخیری دوی کی کریکٹر دار ہے دا شکی کوم ارګانیزمز تی انرژی چې کوي استعمالي انرژی کاسٹ. ډیسټروینټس چاہے انوائرمنٹ ہارش وي یا فلیکچویټینګ انوائرمنٹ وي د انوائرمنٹ مغه چینج کیږي نو دا شکی کوم ارګانیزمز تی هغه اسمو ریګولیشن کله کوي مغه چوي اسمو ریګولیشن بوي انرژی کنزیومینګ مغه چې کوي انرژی استعمالي. ډیسټروینټس اوس لکه سو ایگزامپلز کوم اسمو ریګولیټرز دي دوی کې اول نمبر نه کوم سو مغه د موسی ډیسټروینټس هیومنز اینڈ میملز اول نمبر نه دادي. ډیسټروینټس د خپل واټر سالټ کوم بیلنس ته مغه څنګه مینټین ساتي یوز کډنیز to excrete or conserve water and salt depending on the body needs. बॉडी नीड्स मुताबिक डिस्ट्रूएंट्स هغه چې کوي ایکسکریټ اور کنزرو واټر او سالٹ که سالٹ چې وي جسم کې زیات وي نو هغه چې کوي سالٹ ایکسکریټ کوي که اوبه زیات لري اوبه چې کوي ایکسکریټ کوي. ډیسټروینټس دین علاوه کوکسو بل د مثال فریش واټر فش ډیسټروینټس مختبه هابیټیټ کې خيو. ډیسټروینټس کوم فریش واټر کوم فشز دي هغه چې کوي گین واټر by osmosis and excrete dilute urine to remove excess water while conserving salts. چونکہ ڈیسٹروینٹس فریش واٹر ہیبیٹیٹ تے نہ بہار سالٹ کنسنٹریشن چاہیے کام ہی اوبو چاہیے زیادہ وی نہ کوئی بدن تو اوبو زیادہ انٹر کیږي سالٹ ډیر کم نہ کوئی چې کوي سالٹ کنزر کوي کوم اوبو دې مغه چې کوي ایکسکریټ کوي چی فارم کې ډیلیوٹ یورین فارم کې مطلب د یورین ځای کې اوبو چاہیے زیادہ وی سالٹ چاہیے کم وی. بل د ډیسټروینټس میرین بونی فش کوم میرین انوائرمنٹ کې هغه فش چې مغه چې وی بونی وی چې هغه کې ډکه ور کی وی. ډیسټروینټس هغه چې کوي ډرینک سی واټر and excrete excess salt through gills and concentrated urine. چونکہ ڈیسٹروینٹس میرین انوائرمنٹ تے بہار بچے وی سالٹ زیات وی او بو بچے وی کام وی نو دوی جسم ته سالٹ زیات انٹر کیږي نو دوی ته چی ضرورت ہے دا کوم سالټس تی مغه چې کی بهار وبسي اچی فارم کې کنسنټریټډ یورین فارم کې چې کی سالټ چې وی زیات وی بچي وی کم وی. ډیسټروینټس قبل اغوکسو انیملز هغه مثلا امفیبینز چې د مثلا اسمو ریګولیټرز دي ریګولیټ واټر تھرو سکین اینڈ کډنیز دوی چې کوي سکین او کډنیز کوم دي استعمالي مکا واٹر چیک کی ریگولیٹ کی اسپیشلی امپورٹنٹ ان ایکویٹک اینڈ سیمی ایکویٹک انوائرمنٹ. ڈیسٹروینٹس اہیری کم سا ارگینزمز تی اسمو ریگولیٹرز آغا دی برڈس اینڈ ریپٹائلز ان میرین انوائرمنٹ. دسی برڈس دسی ریپٹائلز مغا میرین انوائرمنٹ کی اسی فار ایگزامپل سی ٹرٹل او سی گلز. ډیسټروینټس دوی چې کوي دوی کې بیا سپیشل سالټ ګلینډز وي چې مغه چې کوي کوم دغه ایکسټرا کوم سالټ مغه چې کوي ایکسکریټ کوي. ډیسټروینټس دا و اسمو ریګولیټرز اوس لخیو اسمو کنفرمرز کوم ارګانیزم وي. ډیسټروینټس دویم کوم ارګانیزمز دي هغه ته نمایر کوو اسمو کنفرمرز. ډیسټروینټس دوی دا شی ارګانیزمز دي چې هغوی کې کوم د باډي فلویډز دي دی باډي فلویډز کې کوم سالټس دي پلس بهار کوم انوائرمنٹ کې کوم د سالټ سلیوټس دي مغه چې خپل منځ کې ایکول وي نو دوی ته څوره اوبو انټر کیږي مغه اوبو چې کیږي لوس کیږي هغه بدن وځي نو دوی ته انرژي ضرورت نه وي. ډیسټروینټس د شي کې ارګانیزمز ته منور کو اسمو کنفرمرز. سمپل خبردار ډیسټروینټس چې دوی کوم باډي فلویډز دي مغه چې وي آیسوټونیک وي آیسوټونیک to their external environment. Now ډیسټروینټس لکسو ډیفینیشن تراپا an osmoconformer is an organism whose internal osmotic pressure مطلب واٹر اور سالٹ کنسنٹریشنز کوم دی مغه چې کیږي چینجز اکارډینګ ټو د ایکسټرنل انوائرمنٹ ویلې دو ایکسټرنل انوائرمنٹ پلس انټرنل انوائرمنٹ کوم باډي فلویډز دي مغه چې دی آیسوټونیک دي. کا ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی چینج رسی نه انټرنل کا چل رسی چینج رسی خپل سر ویل سات با خپل مز چوي سیم وی نو کله دوی جسم نه اوبو وزي یا اوبو ګن کیږي نو کوم ډیسټروینټس انرژي د غوي ضرورت نه وي
In other words, it does not actively regulate its internal water salt levels, but instead allows them to match the surrounding condition. نو د students دوی ته بیا انرژي ضرورت نه وي چې خپل کوم واټر او سالټ چې کوم لیول دی انټرنل کوم سالټ واټر کوم لیولز ته مغه چې کی اکټیولی ریګولیټ کی ویلي چې مغه چې د آیسوټونیک ته نو بس صرف چیک کوي but instead allows them to match the surrounding condition. کوم surrounding condition دی بس هغه څه کوي میچینګ کوي. لکه سو کریکټرز د سټوډنټس دا شي کوم ارګانیزمز ته هغه کې څه خصوصیات وي. اول نمبر دا دی internal environment varies with external environment. Their body fluids are isotonic, same concentration with the surrounding environment. Different دویم کریکٹر دی later to no energy use for osmoregulation. یو بل ډیره کم انرژي استعمالوي یو بالکل انرژي نه استعمالوي. Unlike osmoregulators, osmoconformers conserve energy by not actually regulating osmotic pressure. دوی چې کوي انرژي کنزرو کوي چونکې دوی actually regulation نه کوي. د students دریم کریکٹر دا دی limited to stable environment. دوی دا ارګانیزمز کوم دي خاص داس انوایرمنټ کې اوس مغه چې وي سټیبل وي ابل څه کوم دی هارش انوایرمنټ کې اوس ویل چې هغوی خپل باډي فلویډز کوم دی مغه ریګولیټ کوای شي هغوی کې د ابیلټي شته دا شي کې ارګانیزمز کوم دي د سټوډنټس دوی کې ابیلټي نشته ځکه دوی لیمیټډ کوم انوایرمنٹ هغه کې کوم دی دا اوسي بل کوم دی هغه انوایرمنٹ کې اوسېدو ټریسټریل انوایرمنٹ کې اوسېدو کوم څه فرش واټر میرین واټر کې اوسېدو دغه کوم دی سټیبل دی مخته انوایرمنٹ خیو بیا موستلی فاوند ان انوایرمنټس دا زیاتره هغه انوایرمنٹ کې کوم دی اوسي وذ کانسټنټ سالینټي هغه کې د سالټ کنسنټریشن کوم دی مغه چوي کانسټنټ وي ایکسټرنل انوایرمنٹ کیا انټرنل کوم انوایرمنٹ هغه کیا سچ ایز ډیپ اوشنز څلورم کوم کریکٹر دی د سټوډنټس مغه دا دی چې ټولریټ نیرو رینج اف سالینټي د سټوډنټس د کوم سالټ کنسنټریشن دی دوی کې لږ فرق راشي مغه چې کوشي دوی ټولریټ کوشي که زیات فرق راشي دوی ټولریټ نشي کوي نو دا کوم دی د سټوډنټس دوی کې دا کریکٹر اور کې دی نیرو رینج اف سالینټي کوم دی مغه دوی چې کوشي ټولریټ کواشي نو د سری idea students most osmoconformers cannot survive lower changes in salinity که salt concentration زیات چینج وکړو نو دا شي کوم ارګانیزمز تی مغه به زنده نشي پد کېدای د سټوډنټس اخیری کریکٹر دا دی چې دا شي کوم ارګانیزمز تی نو سپیشلایزډ osmoregulatory organs دوی کې خاص osmoregulatory کوم organs تی مغه نه وي they typically lack complex organs such as kidneys for salt regulation. لکه سو د سټوډنټس एग्जांपल تر پر سولګ هو د سټوډنټس اول एग्जांपल کې ده میرین انورټیبریټس څورا میرین انورټیبریټس مغه چې دی اوسموکنفرمرز دي هغه کوم د باډي کوم فلویډز دي مغه بهار سی واټر سره چې کوي میچ کوي آیسوټونیک دي فور ایگزامپل جیلی فش sea anemones sponges. Their internal body fluids composition matches with sea water. How students دویم example بخیو cartilaginous fish د سمیشه چاهو کی چوي cartilage ورکیوي څنګه دا د کی موسی example کلی shark rays. د students اوس دوی چې کوي خپل body fluids څنګه بهار salty environment سره چې کوي میچ کوي د سټوډنټس دا شي کوم فش دی دوی کې کریکٹر دی دوی چې کوي مینټین های لیولز اف یوریا ان د بلډ دوی بلډ کې چې کوي یوریا های لیول کې مینټین کوي ویلی ټو میچ د پریشر اف سی واټر مکه بهار کوم سالټ زیات هغه سره چې شي دغه میچ شي هو د سټوډنټس دریام کوم एग्जांपल مغه د مولسک د سټوډنټس د کې رچی اکټوپس کوم کلیمز دي یا کوم سنیل وغیرہ دي دا کې رچی internal کوم body fluids دي د سټوډنټس اور similar in composition to the surrounding sea water دین لوا د سټوډنټس بل एग्जांपल مسا اکاینوډرمز د کې رچی سٹار فش سی ارچنز
Dear students, do not regulate internal salt levels, body fluids or isotonic to see water. Da ټول چې دی osmo conformers دي. نو dear students, hope تاسو به دا کوم osmo conformers دي osmo regulators دي د نو به تاسو پوه شئ وي ان شاء الله next topic کې به مو کوم osmo regulation in animals of different habitats are discuss کوو. الله حافظ.